دې کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها باندې خو اصل تهمت او دغه ګناه اصل جرړه د عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق خو په دې کې سره بعضي ساده مسلمانان دغه په فریب او دوګه کې راغلي او دغه نوم د لغزش شو لکه پای کې یو حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه یو به حضرت مستح رضی الله عنه زنانو کې یو حضرت حمنا رضی الله عنها نو دې د الله تعالی شکل دا آیاتونه نازل شو نو دې ته چې کوم دی حد قذف ولګېدو درې ورته حد قذف ولګېدو بلکې دا عبد الله ابن ابي ابن سلول د دوه پیره حد قذف لګېدل دې ته حد قذف یعنی اتیا کوړې وته ولګېدل خو چې په کوم وخت کې دا مستح رضی الله عنه چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه رشتہ دار او دې غریب مو دله ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله تعالی ډېر لوی فراخي ورکړي و د مال نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سره مالی امداد ډېر زیات کو ځکه رشتہ داري غریب او مثلا دا چې ستاره رشتہ دارانو کې څو غریب نو غلا ورکول پکار دي ځکه چې رشتہ داري پالل شو او چې کوم دی د غریب سره د مرسته وکړه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ډیر زیات امداد کو خو چې دا کله نه ورته دا پته ولګېدله چې زما د لور د حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها په دې واقعیا کې دوم عیسی غسته دا نو قسم یې وخوړو چې زما د الله تعالی په ذات باندې قسم وي چې زه به د مستح رضی الله عنه سره آینده د لپاره هیڅ قسمه ښېګڼه نه کوم نو چې کله دې ته حد قذف ولګېدو نو الله تعالی حالان کې مسله دا ده چې په یو خاص غریب په یو خاص مالدار باندې داغه صدقه دا چې کوم دی واجب نه ده یا داغه اثر مالی امداد کول دا په یو خاص کس باندې واجب نه دي چې دی به کوي کو یو خاص کس د سره امداد کوي نو په به الله تعالی به ورل چې کوم دی اجر او ثواب ورکي خو کو نه کوي نو د الله تعالی په نسبت باندې مجرم نه دی چې دا یو کس په سره امداد کوي بل څوک سره نه کوي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه واجب نه ودا صدقه او نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې باندې ګناګار او د سره امداد نه کولی ځکه هغه باندې صدقه او د خیرات او د سره مالی مرسته دا واجب نه و نو د دې وجه الله تعالی هغه طریقه چې کوم دی بدل کړه د ابوبکر صدیق مخاطب نه کو خو چونکه الله تعالی د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د جماعت دا الله تعالی د ټول امت لپاره یو مثال ګرځو یو سیمبل ګرځو یو ماډل ګرځو د ټول امت لپاره نو د دې وجنه دغه معمولی غوند خبروم الله تعالی ته خوښ نه شوله بلکې الله تعالی حکم وکړو حکم ابوبکر صدیق رضی الله عنه کو ځکه چې په باندې د مالی امداد واجب نو عامه خبره وکړه په تاسو کې چې کوم د فضل خاوندان دي ځکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باندې ګناه نه و د خبرې کو د مان نه ورکولم ګناګار نو خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مرتبه ډیر زیات اوچته ځکه په دا د انبیانو نو ورسو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مقام دی درجه ډیر اوچته و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لوی درجه سره دا خبره نه خایدل د دې وجنه الله تعالی او فرمایل چې په تاسو کې چې کوم د فضل خاوندان دي مرتبه والدي او وسعت او مال والدي نو هغه خپل قسمونه مات کی دغه قسم کفاره دی ورګي او خپل رشتہ دارانو سره او دغه رنګ مسکینانو سره او کم چې مهاجرین دي د الله تعالی په لار کې هجرت کوونکي دي هغه سره د مدد کوي او څنګه الله تعالی دی معاف کړی دي نو دک شان دي دغه غریبانو نه کوم لغزش شوی دی الله تعالی معاف کړی دي نو تاسو هم معاف نو دا آیاتونه الله تعالی نازل کړل نو چې کله دا آیات نازل شو چې الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم الا تحبون آیات سنه خو ان يغفر الله دا چې معاف کې الله تعالی لكم تاسو لرا والله غفور رحیم الله تعالی بهون کې مهربان دی ودا آیات څنګه نازل شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل والله انی احب ان يغفر الله لي په الله تعالی مې د قسمی چې زدا خبره خو چې الله تعالی ما معاف کی ادا غینه ورسته بیا د حضرت مستح رضی الله عنه مالی امداد شروع کو بلکې څنګه امداد به چې مخ کې کوم دا غینه زیات امداد یې سره شروع او د قسم کفاره ادا کړل قسم چې کوم قسم مات شو به کفاره خامخا واجب د کفاره به ادا کی قسم کفاره ادا کړل قسم مات کو او غسر مالی امداد شروع دا آیات دغه په باره کې نازل شوی دی خو چې د چا په باره کې آیات نازل شي سره خاص نه وي بلکې د دې مصداق دا عام
ټول مونږ تاسو ته حکم دی کو یو کس نه لغزش وشي او رشتہ داری نو مونږ له هغه باندې خیر خیرات او صدقه بندول د ندی پکار زګه دا د فضل د خاوندانو سره او دغه رنګ د وسعت د خاوندانو سره د مسلمانانو سره دا خبره نه خي چې دی په خپل ذاتی دغه باندې د یو کس نه چې کوم دی مالی امداد او صدقه وغیره دا منه کی معافي ورته مو کی خروستو بیا ورته خبره یادیم نه درگذر دی ته ویل شي مثال د یو کس نه خطای شوی دا او دی د چا خطای چې کړه د پسرال د معافی د پاره چې د معافی د پاره رال نو بس د معاف چې بس ما معاف کړي خدا دې ورته نو چې دا پلان کې د سر راغله د کنه ډیر بد را سره کړی یعنی مختول هغه ته زور نه ور کول هغه ملامت کول نو وليعفو تاسو معافي وګړي د دې جرم معاف کړي وليصفحوا هغه ملامت کوي مو چې معافي دې وته کړه بدل خو ته نه لې خو ار روز وته پتی باندې چې دا کار دې را سره کړی نو دا چې کوم دې ټیک نه دي مسلمان د پاره بس چې تاسو ته معافي وکړه بس خبره ختمه ده اوس وروسته بار هغه ملامت کول چې دا کار کړل ما سره دا بد دکړي بس خلګي دي سي سړی نه مخ ته یو شي دی د معافي مو غواړي خو چې معمولی خبره کې دی کږي نو هغه د پتبي باندې سار او مخام وچی چې دا د غلطي در سره کړی دا نقصان در له کړی دی او مار د صبر کړی دی دا ټول خبره ورته یادي نو دا دوه خبرې باندې کوم به معاف کوي او دویم دا چې وليصفحوا در گذر به ورته هم کوي یعنی روستو به بیا ملامت کیوم نه